غم خبر را مخې ته شوې دی چې د اویس شهید په پلار باندې د مرګ حمله شوې ده. دا د مرګ حمله پې چا کړې ده او اوس د اویس شهید پلار په کم حالت کې دی. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبر غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د ټلې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ملګرو اویس د بختور شاه زوی و. د ضلع چارسدې په خلیچن مندني علاقه کې به اوسېدو. اویس د اسلامیه کالج پېښور یو خونخوار سټوډنټ و. په خونخوارۍ ته هر کس وزېدل او په دغه سوځېدو باندې اویس ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. خو چې کله اویس قتل شو د اویس پلار بختور شاه داسې پاتې شو چې بس هسې په یو ژوندي انسان کې یو روح پاتې شو. دوستانو اویس پلار بختور شاه اویس پسې ډېر زیات خفه و. همدغې خفګان د وجې نه ډېرو خلکو اویس پسې پروپیګنډې ساسې کړې وې چې اویس د یوې جینۍ په سر باندې قتل شوی دی. خو دغه رنګې هېڅ کاته نه وه. قاتلانو بیا پوره حقیقت راښکاره کړی و چې دغه رنګې څه کاته نه وه. مونږ په اویس باندې الزام لګولی و. مونږ د اویس له سوځېدو مونږ دغه سوځېدو د وجې نه اویس قتل کړو. دوستانو اوس په سوشل میډیا باندې یو خبر خپور شوی دی چې د اویس شهید پلار باندې د مرګ حمله شوې ده خو نه هېڅکله څه داسې خبر نه دی راغلی. د اویس شهید پلار په خپله انټرویو کې ویلي دي چې ما پسې خلکه پروپیګنډې کوي. پلار اکسیډنټ وکړو. د اویس پلار باندې چا تمانچه کېښوسته. د اویس پلار باندې چا وارونه وکړل. همدغه رنګې دا خبر ټول دروغ دی. زه ټیک ټاک یم او زه هر وختي اویس په دوا کې یادوم. تاسو ته هم دا یو درخواست کوم چې تاسو هم اویس په دوا کې یادوئ او د اویس قاتلانو ته خیرې کوئ چې د اویس قاتلان الله پاک تباه کړي. حکومت یې خو هسې نه تباه کوي. حکومت یې خو هسې سزا نه ورکوي. دعا به کوو چې الله پاک د اویس قاتلان ته او د اویس قاتلانو ته الله پاک ښه بدترینه سزا ورکړي. دوستانو دا به زموږ نوې ویډیو زموږ دا نوې ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د ټلې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.